دش دا همیشه چې فتنه په قوم کې راځي کنه نو هغه په غوړ زیړه او په خوږو الفاظو راځي. د جمهوریت په نوم، د حقوق نسوان په نوم، او د ازادي نسوان په نوم، او د انتها پسندې خلاف، او د روشن خیالۍ په نوم. روشن خیالي معنا دا ده چې ښځې د روزي بارته، او انتها پسندی دا چې پرده په مکه، او جمهوریت دا چې ښځه او سړی د یو شان بازار کې ګرځي، او په نوکرو په نوم باندې. نوکري بنده نه ده د ښځو، خو سره د حیا او پردې نه روانه که داسې کار وي چې د ښځو سره مناسب وي او حیا پرده پکې نو نوکري کولی شي، مزدوري کولی شي. خو د سړو سره آزاد اختلاط، د سړو سره په یو ځای کرسۍ ناسته، او سړو سره یو ځای ازادي کول او خندا کول، شریعت دا بند کړی. زمون خلک وایي چې ګوره یورپ څومره ترقي وکړه، ښځې ګریجویشن، ښځې بی اے پاس، او سړو له ګیرې خرئ، نو څومره ترقي وکړه. هلکه زناورو د دغې ښځو د حال نه خبر یې چې دغه ښځې څنګه دي، د هغې نه خو د وطن سپی ښه ده. ځکه تور سړی به یې هغه به ګیرې خرئ، په پتون به ورته ناستی، ځکه هغه ډالرې ډېرې ورکوي. نو د کافرانو خو ښځې خو خرابې دي، نو هغې د مسلمان ښځه هم خرابول غواړي. دا یاد لرئ د ښځو په ازادېدو د سړي نه غیرت ختمېږي، او چې غیرت ته ختم شو د جهاد جذبه ته ختمېږي. ناغي د جهاد د نوم نه یریږي. دې وجه نه په ټول جهان کې زیات بې غیرته قوم انګریز دی، ځکه پردو ښځو د خپلو څه فرق نشته پکې. خدای زموږ ښکلی پیغمبر بیبیانو ته وایي یا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یا د پیغمبر بیبیانو ستاسو حیثیت د نورو ښځو په شان نه دی، تاسو به ډېر د پاکۍ ژوند تېروئ. که څه سوال جوابي، یو ضرورت د وجې نه سړی د ښځې نه تپوس وکړي، نو په نرمۍ او په ناز و نعم او په خندا به جواب نه ورکوي، کلک جواب ورکوي. که په خندا او په نرمۍ هم ورکړو نو د خلقو زړونو کې به مختلف خیالات راشي. ښځه چې وخاندي سړي ته نو د ده په زړه کې مختلف خیالات راځي، نو جواب هم کې د ضرورت وخت کې نو هغه به په نرمۍ نه ورکوي او نه په ناز و نعم. وقلن قولا معروفا، صحیح خبره کوي ښکلی. وقرن فی بیوتکم، خپلو کورونو کې اوسېږئ. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، د پخوانو د جاهلیت په شان چې ښځې به ازادې ګرځېدې، سینه به یې کلو وه، هغه شانو نه کې ګورئ. واقمنا الصلاة، منځ ودروئ. واتینا الزکات، زکات ورکوئ. واتینا الله ورسوله، او د خدای او د رسول تابعدار اوسېږئ. خدای پاک په دې ښکلو تعلیماتو باندې خدای وایي انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. په دې ښکلې تعلیماتو باندې خدای پاک ستاسو پاکي غواړي، چې تاسو پاکي پاتې شئ او پاکي لوی شئ. نو چې بیبیانو ته دا حکم دی سخت، نو نور مسلمانانو به څنګه وي؟ نو د ټولو مسلمانانو زنانو حکم د پردې دی. دا بازار کې چې کومې ښځې ګرځي او سې لستوڼې څرګند کړل، دا به سموده پسونه که د دې روکتام ونه شو، بیا به پرتوګونه مباسي. ځکه انګریزانو ښځې پرتوګونه نه اغوندي. زه کابل ته تلم د دې روس د قبضې نه مخکې او بیا هم تلم، نو شهر کې پرده نه وه، ټیک ته چاپېر علاقو کې پښتانه خلک خو او د کلو خلک،
او د شیر خزو به صرف کمیس چاو نه لوپټاوا نه پرتګو پته نه کې چلاندې به سو کنبو خو پرتګ بنو او بربنده به ګرځېده د فرا هغه سورو شو بیا زنا عام شي دې سره چې کوم قوم کې بے پردګی راشي زنا پکې ډېر شي د ټیپر خرصول التکر ګرام دی او د زنا اسانه ده نو چې کوم قوم کې یا لاهور ته کرا زمون پښتانه خلا حد پورې سخري خوځ دلته مغفت نه راسي نو په خوځو کنټرول کې پدې دغه کې نرمي مکه خزل داسې جامې منوړې چې لستونی کولوي او که لستونی کولوي لرګي ورته ونیسي وې ته خو زما خزه د کلی خزه خونه دا سخاله سونه مردار د کولو کړي ترخونه پور خزه لسونه دغه چې ترخونه مخکاري ته د مردار او اخبارات مردار دا ظالم هغه خو د کرکټیان خزه او فوټبال والا خزه د دې تصویرونه بچاپ کړی صرف د خوزو او په بربند شکل کې د ټولو نزیاته د بے پردګۍ شروع يهوديانو کړل يهوديانو خزه ځکه هغه معاشره خرابای د يهودو د طبيعت ته چې خپل دین کې بل سړی نه داخلي او د طبيعت ته چې دا ټول قوم